الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال زمون استاسو د ټولو په دغه مبارک ورځ باندې په مبارک ساعت کې د حاضری لیدل اوریدل ویل په خپل عظیم بارگاه کې قبول و منظور فرمای. او رب العزال خالق کائنات زمون استاسو د دین اسلام پوها، د دین اسلام سمجھ او دین اسلام باندې عمل کولو توفیق زمون استاسو نصیب فرمای. بلا تمہید اور بلا مقدمہ کم آیات کریمہ زما حصہ تلاوت کا و آغی شرف محاصل کو د آیات کریمه مبارک نه د خپلو خبرو آغاز کول غواړم. خالق کائنات رب ذوالجلال قرآن کریم فرقان حمید په دې آیات کریمه کې د یو لوی واقعي طرف ته اشاره کړې ده او چې اختصاراً په دو ټوک الفاظو کې زه هغې واقعي طرف ته اشاره وکم. موسی علیہ السلام مبارک چې کله د خدای پاک په حکم سره اول کې دیش ورځو شپوله او بیا څلوېښتو ورځو شپوله کوه طور له لاړو او هلته رب ذوالجلال خالق کائنات د تورات غوندې عظیم کتاب پیرزوینه وفرمایله. نو په دغې څلوېښتو ورځو کې په قوم کې همنام د موسی علیہ السلام چې موسی سامری به ورته ویل او مشهور په سامری باندې دغه سامری او کارو کو چې هغه د یو لوی فتنې باعث جوړ شو او کار داو کو چې موسی علیہ السلام مبارک د قوم سره د فرعون د علاقې او د وطن او د رعایې را جمع شوې سونه وه. د نبی پاک مبارک د امت دا یو خصوصیت دی چې مال غنیمت ورته خوراک جایز دی او مخکو ته جایز نه و. نو هغه سونه چې د مال غنیمت په صورت کې د فرعون د قوم نه د موسی علیہ السلام د قوم سره پاتې شوې وه، هغه سونه را جمع کړه سامری، هغه یې ولې کړه او ولې کېدو نه بعد د دغې سونې نه د یو سخي په شکل او صورت کې د سونې یو سخی جوړ کو. هغې نه بعد د موسی علیہ السلام مبارک د دغه
په دورانیه کې دغه موسی سامری سره لږه خاوره وه او هغه خاورې په دغه سخي په خوله کې واچوله او سخي بغار یې غوندې شروع کړو یو قسمه حیات او ژوند پکې راغی هغې خاورې اچولو سره وشوه داسې چې خلکو ته اعلان وکړو چې ای د موسی قوم موسی نه العیاذ بالله خپل خدای پاتې شوی دی او د موسی خدای خدا دی العیاذ بالله دای نه بغارې کوي اوازونه کوي راځئ سجده ورته ولګوئ عبادت شروع شو خو په لنډه توګه باندې دا قرآن کریم دغه ټولې واقعې طرف ته چې ما صرف اشاره وکړه د سامری دغه الفاظ قرآن کریم ذکر کړي دي فرمایي چې کله موسی علیه السلام مبارک رالو ډېر زیات غوسه کې او خلک په سجدو پراته وو د غیر الله نه علاوه دغه سخي عبادت شروع کړی موسی علیہ السلام ورته فرمائی قال فما خطبک یا سامری اے سامری پتا باندې څه شی شوی دی دا خلق د بکمه فتنه کې مبتلا کړي دي نو دی ورته وایي چې فبصرت بما لم يبصر به ما داسې یو شی لیدلی دی سامری ورته وایي چې د ستا دغې قوم هغه شی نه دی لیدلی او هغه واقعه ډېره زیاته اوږده ده خو زه به خپل مقصود طرف ته راشم او هغه دا چې کله دا سامری وړوکی او مور په د روایتو د تفاسیرو په رڼا کې مور په غره کې ایښودی او بعضې علما وایي چې دا د بل چا نه پیدا و ځکه یې په غره کې پرېښودی خو الله کریم ذات دی ټولې خبرې د اعجاز او د معجزو او د حیران کن خبرو نه ډکې وي حضرت جبرائیل علیه السلام مبارک براتلو او جبرائیل علیه السلام مبارک د دغه سامری پالنه کړې ده چې کله به دی رالوی شو نو حضرت جبرائیل علیه السلام به چې کوم اس باندې راتلو نو اس به چې چرته خپه کېښوده هغه وچ شی به سرسبز شو شاداب به شو شینکۍ به یې راوټوکولو د دغې سامري چې کله د جبرائیل علیه السلام مبارک د دغې خپو او د اس د خپو خاوره ولیده نو دا خاوره یې ځان سره راواغسته او دا خاوره یې ځان سره ساتلې وه او بیا حضرت موسی علیه السلام مبارک ته فرمایي چې فبصرت بما لم يبصر به ما داسې څه لیدلي چې ستا قوم نه یې لیدلی هغې واقعې طرف ته اشاره وکړه او ورته وی عرض یې وکړو فقبضت قبضة من اثر الرسول ما د رالېږلې شوي د حضرت جبرائیل السلام د اس نه چې کومه خاوره راغستې ده هغه یو قبضه کې په یو موټي کې راغستې ده فنبذتها او ما دغې سخي کې دغه خاوره اچولې ده د هغې د وجې نه ورته حیات میلاو شوی دی په لنډو الفاظو کې ما دغې ټولې خبرې طرف ته د دغې یوې خبرې دپاره صرف اشاره وکړه او دا تفصیل مې د دې دپاره بیان کو اختصار سره چې سامری د جبرائیل علیه السلام د اس د خپو خاوره راغستې وه او بیا یې د سرو زرو سخي کې اچولې وه او هغه سخي ته حیات میلاو شوی و علما د دغې آیات مبارک په رڼا کې لیکي چې هغه اشیاء او هغه تبرکات او هغه بقایاجات د صالحینو د پاکانو د نیکانو د صلحاو د پیغمبرانو چې چا سره نسبت راغلی وي هغې تبرکاتو کې او په هغې اثراتو کې دومره خیر او برکت وي چې د مرده څیزونو کې حیات راولي خاوره د چا سره لګېدلې وه د جبرائیل السلام د خپو سره نه د جبرائیل السلام د اس د خپو سره لګېدلې وه نو د دغې خاورې نسبت د چا سره راغی په واسطه د اس سره د جبرائیل السلام ته رالو خاورې ټولې خاورې دي د ځمکې په سر باندې ټولې خاورې دي خو چې کله دغې خاورو نسبت دا د جبرائیل السلام د اس سره راغی او د اس نسبت د جبرائیل السلام سره راغی په دغې د ځمکې او د دغې غره په خاورو کې دا یو اثر راغی چې هغې سخي ته یې دا خاوره ورګزار کړه په هغې کې یو قسم حیات راغی چې دا په یو بل جانب باندې د خلکو دپاره فتنه جوړه شوه خو مفسرین فرمایي
چې دغه آیات په تناظر کې دا اندازه لګي چې کچره د چا آثار د برکاتو پاتې شي، چا آثار او تبرکات پاتې شي، او دلته قرآن کریم د دغه سیز د پاره او د دغه تبرک والا شي د پاره د اثر لفظ ذکر کړی دی. نو د دې د وجې نه ما مقصد او غرض داو چونکې نږدې ورځو کې د سعادتونو د ځای نه رالو، نو هلته چې کومه سیز ما نوټ کو په همدغې جمعه باندې د ما د خپلو زړه اراده دا وه چې کومو سیزونو کې هلته منع کېدلو، کومو سیزونو ته شرک ویلو، کومو خبرو ته بد نسبتونه کولو، حالانکه قرآن کریم په دې باندې گواه دی چې هغه سیزونه چې هغه د اسلافو نه، د مشرانو نه، د پیغمبرانو نه او د پاکو هستیانو نه د کم شي نه د تبرک په صورت کې پاتې دي، هغه ته به د عام سیز په نظر باندې نه ګوري، بلکې هغې کې دا برکات راځي چې هغه قرآن کریم د اثر په لفظ باندې او د اثر په معنا باندې قرآن کریم ذکر کړی دی. ډېر وضاحت طرف ته بنظم، خو زه دا حواله هم زه ضرور ذکر کم چې کله د مفسرینو د روایاتو مطابق چې کله شمعون یا شمویل علیہ السلام دورو، په هغې دور کې په بادشاہي باندې جګړه شوه، او څنګه جګړه وه بادشاہي باندې، تاسو به دا نږدې ورځو کې د خپل وطن ولیدو چې څه په دغې بادشاہي باندې کېږي، لګیا دي او څه روان دي، او مونږ غریبانان عوام الناس بس چا د زنده‌باد چغې وهو، چا د مرده‌باد چغې وهو، او سترګې را باندې پټې دي. بادشاہي باندې جګړه شوه، اختلافات جوړ شول، او بادشاہي ډېره لویه بادشاہي وه. طالوت ویل چې زه بادشاه یم، زه حقدار یم. جالوت ویل چې زه د مال، د حال، د جاگیر، د جیداد په هر لحاظ باندې د بادشاہي دپاره زه قابل یم. طالوت چون کې عوام الناسو سلیکشن وکړو، عوام الناسو څه علاماتو په بنیاد باندې د هغه مبارک او دارنګې د موسی علیہ السلام مبارک ټچ هم ورسره راځي د هغې د دور مبارک. خو په لنډه باندې به زه دا ووایم چې بادشاہي باندې اختلافات رالو، او د دغې بادشاہي فیصله نه کېده چې په دغې جالوت به بادشاہ جوړېږي او که طالوت به بادشاہ جوړېږي. طالوت یو ملنګ درویش کسو، جالوت یو زورور کسو. قرآن کریم فیصله فرمایلی ده چې طالوت له ځکه بادشاہي په کار ده چې دا په صورت کې ښکلی دی او په علم کې زورور دی. د علم او د صورت نه خدای پاک دغه له د بادشاہي په معیار باندې اشاراتو فرمایل، خو بیا هم خبره نه فاینل کېده. د شمویل علیہ السلام مبارک په زبان باندې وشوه داسې چې وی فرمایل چې اسمان نه به یو تابوت راځي، او هغه تابوت چې چاته میلاو شو دا د بادشاہي مستحق دی. قرآن کریم اولنۍ سپاره کې دغه تابوت په حواله سره لکه څنګه موږ دا مړو والے ته تابوت وایو، دارنګ یو برکتي تابوت چې دا تابوت چاله راشي هغه بادشاہ وي. قرآن کریم فرقان حمید ارشاد فرمایي ان آیت ملکه ان یأتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم. الله فرمایي چې چاله د خدای پاک طرف نه تابوت رالو، او په دغه تابوت کې بس سکینه، آرام، سکون او قرار د زړونو به پکې پروت وي. وبقیة مما ترک آل موسی و آل هارون، او په دغه تابوت کې به د آل موسی او د آل هارون علیهم السلام تبرکات به په دغه صندوق او په دغه تابوت کې به پروت وي. دا چې چاته میلاو شو د هغه بادشاهي ده. دغه صندوق او دغه تابوت رالو او طالوت علیہ السلام ته میلاو شو. وروستو بیا لوی تاریخ پروت دی چې طالوت بیا دغه دنیا نه په کم حال کې لاړو،
خو بهر حال چې کله صندوق میلاو شو په صندوق کې څه پراته وو په صندوق کې څه شی پروت و چې پاس دا فرشتو د اسمان نه راکوز کو او بیا یې خېجولی ولې و الله پاک هغې کې یو ځان له راز پروت و خو بهر حال چې کله تابوت راکوز شو فرشتو راوړو او فرشتو ځان سره خېجولی مو په دغې تابوت کې څه شی پروت و چې الله پاک د فرشتو په ذریعه باندې اسمانونو کې سنبال ایښودی و او بیا د یو انسان د بادشاهۍ دپاره خدای پاک د فرشتو په ذریعه باندې دغه صندوق او دغه بکس راکوز کو ولې په دې کې څه خدای با فرمایي چې یو پکې سکینه وه بل پکې آل موسی او آل هارون تبرکاتو مفسرین فرمایي چې په دې کې د تورات شریف چې کومې لویې لویې تختې وې د هغې تختو وړې وړې ټوکړې پکې پرتې وې د موسی علیه السلام مبارک او د هارون علیه السلام پټکي پکې پراته وو د حضرت موسی علیه السلام کپړې پکې پرتې وې دارنګې د حضرت هارون علیه السلام امسا پکې پرته وه او د بعضې مفسرینو مطابق په دغې تابوت کې چې خدای پاک ورته اعزاز دا ورکړی چې فرشتو په ذریعې خېجولی مو فرشتو په ذریعې راکوزم کو په دغې تابوت کې د هر یو پیغمبر د کور نقشم پکې پرته وه او بعض علما وایي چې د هر یو پیغمبر د تصویر نقشم پکې پرته وه خدای پاک دغې صندوق ته عظمت ورکړو په څه بنیاد باندې په دې کې څه شی پروت و د پیغمبرانو کورتې پکې پرتې وې د پیغمبرانو پټکي پکې پراته د پیغمبرانو علیهم السلام مبارک د کورونو نقشې پکې پرتې وې خدای پاک دغې تابوت ته دومره اعزاز او اکرام ورکړو پته دا لګي چې د مبارکو خلکو د پیغمبرانو مبارکانو او د صالحینو چې کم بقیه اثرات او تبرکات پاتې دي خدای پاک هغې له عزت او احترام ورکړی دی او بندگانو ته هم دغې درس ورکړی چې دغې څیزونو عزت او احترام پکار دی په سپکاوي نظر باندې ورته نه دي کتل پکار په لنډو الفاظو کې به زه یو بلې خبرې طرف ته م اشاره وکړم بار بار زیارتونه قبول شوي نصیب کی مدینه منوره کې یو غر دی هغې هر چا ته پته ده چې هغې نامه ده د احد غر احد غر متعلق حضور نبی پاک سے فرمائی احد جبل احد یو غر دی یحبنا ونحبه د دغه غره سره زم مینه ساتم او دا غر نه ما سره مینه ساتي